أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څنګه تاسو په بدر بیا همایون صاحب راځي اوس کیتا او انډستری زون مبارکي بس میټینګ خو زما زونه هله مخکې دا غیر مخکې ماته یو څو د یوې خبرې لږ وضاحت زکوم چې دا زمونږ د اوسکوال ولې دا وسه پورې سیاسي خلکو دا همایون صاحب له د لیکل ولې ورنکړه. خبره ده چې همایون صاحب کله دغه ته راغی د اوسکۍ ته او دا مسله شروع شوه، نو دا ټول کله چې ورته راټول شو نو پای کې هم یو خبر راغله. همایون صاحب دا خبره وکړه چې تاسو ټول پاټوله مله لیکل لګئ او چې څونه پیپل پارټي والے دي، جمهوریت اسلامي والے دي، علما والے دي، نیشنل والے ټول چې څونه دي مل دا لیکل راکړئ. یاره وایي چې موږ دا خبره کوو چې دا شی موږ نه منو. بیا چې دا کمیټي والا کله لاړه دغه ته د همایون صاحب دیرې ته لاړه، پای کې زمومه نو پای کې ورته هم دا خبره مکمل په وضاحت باندې وکړه چې یاره وایي ماله دغه راکئ، دا په سټامپ باندې لیکل لګئ، چې په سټامپ باندې لیکل لګئ او چې زه دا شی او د ایسي په دفتر کې به په سټامپ دا لیکل وکړو چې یاره موږ دا شی نه منو. نو زه خو دا حیران یم چې د اوسه پورې زمونږ کلیوالو د اوسه پورې دا لیکل ولې ورنکړه. آیا دوی د سیاست قرباني نه شي ورکولی د کلي لپاره؟ ورته کې د سیاست قرباني نه چې همایون صاحب لري چې هغه دا غواړي چې یاره ما لیکل لګئ چې ورکئ وله ولې نه ورکئ؟ څه مسله ده دوته؟ نه پیپل پارټۍ والا ورکئ، نه جمهوریت اسلامي والا ورکئ، نه علما والا ورکئ. که ورکولی د اوسه پورې به ده ورکلی وې، د لیکل دې ځای ته به خبره نه رسېدی. او دویمه خبره ده چې یاره سیاسي خلک چې یا د سیاست دپاره قرباني ورکړي یا د دې کلي لپاره ورکړي. که سیاست د قرباني ورکړي جایداد به بچي چې یاره موږ تا لیکل درکوو، موږ د پیپلین دا شی نه منو، یا جمهوریت اسلامي والا موږ دا خبره نه منو، انډسټري زون موږ نه منو، بس خبره ختمه. او که نه نو زما څونه هیله دو یو هم دې ته نه تیار، د دې خبرې له خو داسې ظاهرېږي چې دوی شي ته نه تیار، د انډسټري زون ته تیار دی او سیاست قرباني ته نه دی تیار. لیکل نه ورکړي، چې لیکل نه ورکړي نو واضحه دا خبره ده چې دوی ورته جوړ دی، هر یو تن ورته جوړ دی. نو چې بله ورځ همایون راځي نو زما څونه هیله دا مکمل اول خو دا لیکل چورلټ دی ول دا لیکل تیار کړي. زموږ په کلي کې چې څونه سیاسي خلک دی او کم چې لیډرشپ کوي د پیپل پارټۍ کوي، د مسلم د جمهوریت اسلامي والا کوي، د علما والا کوي، هغه دی ولې مکمل دا اقرارنامه دی ولې ورکړي، په سټامپ دی ولې لیکل ورکړي چې وایي منګه دا شی قطعا نه منو، چې دا نه منو چې بس ټیک ده. او مخکې دا دې ورته کېدي چې هغه ته خو دا پته ولګي که نه چې یاره ما دې خو لیکل لګله، بیا به اوس خوا خبرې کوي چې تا مونږ ته وایي چې یاره لیکل لګه مونږ لیکل درکړه. نو هغه لس پیرې دا خبره وکړه، زما څونه چې بله ورځ راځي بیا هم دا خبره کوي چې یاره به یې ما لیکل لا کوي. نو دو د اوسه پورې دا لیکل ولې ورنکړله؟